بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سعرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. صدق الله العظیم. سورة تکویر شروع کو. دا دری سورتون دی: تکویر، انفطار او انشقاق. دا دری سورتونه دی په دې پس یو بل پس را روان دي. دا دې دپاره علماو دا لیکل کړي دي چې چا زړه سخت شي دنیا پرستی طرف ته یا ګناهونو طرف ته مایل شي، نو د هغې وظیفه دا ده چې دا درې سورتونه تلاوت یې وکړي په سوچ او فکر باندې، نو دا خیال به بدل شي او آخرت طرف ته به پوره توجه پیدا شي، قبر طرف ته به توجه پیدا شي. دا د زړونو د نرمولو چې کوم زړونو کې قساوت او کلکوالی وچوالی پیدا شي د دین په لحاظ سره، نو په دې هغه زړونه تان کېږي او پستېږي او نرمیږي او دین طرف ته شایق کېږي. نو سوره تکویر دی. دا یو لفظ استعمال شوی دی چې وإذا السماء کورت. نو دا اذا السماء کورت نه تکویر مصدر راواګستی شو، ځکه دا کورت مشتقی دی او په هر مشتقی کې خپل مأخذ الاشتقاق پرتی چې هغه مصدر هغې ته ویلی کېږي. نو هغه لفظ راواګستی شو، دې صورت ته به طوري نوم کېښودی شو. او دا ډېر لویه خبره ده چې کره شمس راغونډه شي او ختمه شي، دا ډېره لویه خبره ده. د دې وجې نه دا لفظ دې صورت ته به طوري نوم کېښودی شو. دا صورت مکی صورت دی او دلته د مکی صورتونو چې کوم اهداف دي هغه د ادا کوي، او خاص کر دلته د قیامت د ورځې بیان دی چې علمت نفس ما قدمت ما احضرت. د دې نه چې دا څومره بره حصه ده د قرآن، دا ټوله توطیه او تمهید دی دې ورځ د دې ورځې د اثبات دپاره. نو الله رب العزت دا د قیامت د برپا کولو نه وروستو دا کارونه به په وجود کې راځي. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا الشمس کورت. آغا وخم را یاد کرا. اذا ظرف دے او ظرف معمول وی او هر معمول کے عمل پراتی، نو مانا دا دا اسکرو وقتا الشمس کورت. را یاد کئی زانتا آغا وقت چی دا کره شمس کورت را غنڈ کلیشی، د دې هغه تاو او رڼا ختمه کړی شي. او وإذا النجوم انکدرت. هغه وخت چې دا ستوري بې نوره کړی شي، راوغورځېږي، د خپلو ځایونو نه بې ځایه شي، خواره وارې شي. اصل خپل ترجمه د انکدرت د کدورت نه دی، خړوالي ته ویلی کېږي. هغه وخت چې دا ستوري خړ شي یعنی بېنوره شي. انتصرت راوغورځېږي. او وإذا الجبال سیرت. هغه وخت چې غرونه روان کړی شي. سیرت په معنا د روانېدلو سره، چې دا غرونه روان کړی شي، یعنی معنا دا ده چې د خپلو ځایونو نه دا غرونه به را اویستی شي، ریزې ریزې به شي،
او په هوا کې به والوځولی شي. او واذا العشار عطلت، هغه وخت چې د لسو میاشتو بلار بي اوخي عطلت معطلی پاتې شي، بغیر د راعي او بغیر د مالک نه پاتې شي. نو عشار جمع د عشره ده، او عشره هغه میاشتې ته وایي چې د هغې په حمل باندې او په بلاربالي باندې 10 میاشتې تیرې شوي. نو دا قریبی دې ته چې بچی وزیږي. او دا د عربو په مالونو کې ډېر قدرمن مال و چې کله اوښه 10 میاشتو ته بلاربوالی ورسېده، نو زنانه او نارینه به ورته تاوېدل او دا صفا کول او دا ښایسته ښایسته خوراکونه ورکول، او دا ډېر قدرمن څاروی به و هغې ته چې دا به خیري لنګ شي، او بیا به دې نه مونږ پی خورو او دې نه به مونږ چې کوم دی فایدې اخلو. نو دا ډېره قیمتي اثاثه و. دا هغه قیمتي اثاثه عطلت، هغه به بې راعي او بې سرونکي پاتې شي، هغه بې مالکه به پاتې شي. یعنې معنا دا ده چې څوک به یې تپوس هم نه کوي. او دې کې دا رمز هم مونږ ته راغی چې دا څومره ستا په لاس کې قیمتي اساسي دي، دا یو وخت داسې را روان دی چې دا دومره بې قیمته به شي چې بیا ته به مور ته لاس نه وروړې. واذا الوحوش حشرت، او هغه وخت چې ځنګلي ځناور حشرت راجمع کړی شي د آبادو ته، د انسانانو ته. اوس هم دا مسله ده چې تاسو دنیا کې داسې ګرځېلي را ګرځېلي، کله چې پرې وړو مرغو باندې باز راشي یا باښه راشي، نو دا مرغۍ ما لیدلي دي خپله سړي را منډه کړي. د انسان دی خپله ګوره انسان نه څونه تریږي، مرغۍ څونه یریږي. او چې کله پوه چې زما د روح د ایستلو شی راغی، نو د انسان طرف ته را منډه کړي. نو چې کله دا ګړزار د شپېلۍ شروع شي، دا ځنګلي ځناور ټول دی کلو ته به را منډې وی، خلکو دی کورونو ته را منډې وی. دونه د یرې او د هیبت شپېلۍ وی چې دا ځنګلي ځناور دا به را منډه کړي او د خلکو د خپله به راځي. او هغې ته هم اشاره ده چې دا ځنګلي ځناور راجمع کړی شي او د یو بل نه بدله واخیستی شي او بیا به خاورې شي. خو دا به چې کوم دی د دویمې شپېلۍ نه وروستو خبره دا اوس بله خبره ده. واذا البحار سجرت، هغه وخت چې دا سمندر دا دریابونه سجرت بل کړی شي. نو دا بحار جمع د بحر ده، بحر دریاب ته وایي، او سجرت معنا بل کړی شي، یعنی په دې سمندر باندې اور ولګي او دا ټول اور شي. نو په اوبو به څنګه اور لګي؟ د دې اوبو لاندې چې کوم د اور د لګېدلو سامان پروت دی، هغه دا څونه تیل چې تاسو اینئ او دا کومه نوعه تیل تاسو اینئ، دا ټول د سمندر د ته نه راوځي، سمندر د ویښ نه راوځي. دا اوس ترکو باندې پابندي وه بین اقوامي لحاظ سره چې تاسو به تیل نه وباسئ، او هغې له ټیم ورکړی و، هغه تیل پوره شو. نو اردوګان چې کوم دی بس بیا هم دوی دباونه کول چې تاسو به تیل نه وباسئ، خپل جازونه ادا کړه او هغه جاز روان کړه چې کوم تیل معلوموي، او 15 جازونه د هغې د حفاظت لپاره چاپېر هغه سره تاوېدل او تیل معلوم کو تیل راوویستل سمندر کې دننه. زمونږ پرې کراچۍ سره چې کوم د تیلو ذخیره ده، او زمونږ داسې حکومت نه راځي چې هغه دا راوباسي او مونږ د پردو حاجتونو نه او د پردو غلامونو مونږ په هغې باندې خلاف شو. نو دا واذا البحار سجرت، تو امسا ذهن کې بعیده مه ګڼئ
چې سمندر به څنګه اور والي. سمندر د اور د سامان نه ډک دی لاندې. او بسا اوقات کېدی شي چې جهنم حصن سازه شي. وإذا النفوس زوجت، هغه وخت چې دا نفسونه زوجت جوړه شي د خپلو جثو سره. نو د روحونو نه مراد د انسانانو د روحونه دي. هغه وخت رایات کوي چې د انسانانو د روحونه د انسانانو د جسدونو سره به یوځای شي. او دایم معنا ده وإذا النفوس زوجت، هغه وخت چې دا نفسونه یعنی هر هم جنس د خپل هم جنس سره یوځای شي. غل به د غل سره یوځای کی، ډاکو به د ډاکو سره یوځای کی، قاتل اجرتی به د قاتل اجرتی سره یوځای کی، او زناکار به د زناکار سره او ډم به د ډم سره، او پاسق به د پاسق سره او پاجر د پاجر سره او کافر د کافر سره. دا چې په دنیا کې یارانه ده او دا دنیا کې یو لباس او جامه ګوستې ده، دا ټول به یو بل سره وتړي. وإذا النفوس زوجت دا معنا هم شته. وإذا الموءودة سئلت، او هغه وخت یاد کوي چې دا هغه ژوندۍ ښخې شوي جنۍ نه به سوال وکړی شي. او سوال به دایي بأي ذنب قتلت، ای ماشومې، ای زنانه، ته په کومه ګناه وجلې شوې وي؟ دا ګناه لږ ذکر وکړه چې دا ستا ظالمان چې تا سره چا ظلم کړی چې د دې دا ظلم نور هم په ډاګه شي دي دنیا ته. دا د عربو یو غټ حماقت په هغه زمانه کې دا د جاهلیت او د کفر په زمانه کې چې هغوی به خپلې لوڼه وجلې او ژوندۍ به یې ښخولې، ژوندۍ. او دا د دې دپاره چې دا هېڅ څه د کار هم نه ده، او دا به زما سره بیا خوراک هم کوي سباله، او بیا به لا سبا څوک راځي او ما نه غواړي چې دا لور دې راکړه او دا خور دې راکړه. او زه دا به څنګه خبرې؟ نو ژوندۍ لوڼه به یې ښخولې. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دربار کې به یو ملګری ناست و، او هر وخت به پریشانه و او هر وخت به خفه و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم راوغوښته، ملګری ولې داسې پریشان یې هر وخت دی؟ د الله پیغمبره په جاهلیت کې رانه یو کار شوی دی او زما دا خیال نه دی چې ما ته معاف شي. څه کار دی؟ وایي زمونږ داسې عادت و چې مونږ دا لوڼه وشوې ژوندۍ به م ښخولې. نو زما یو لور وشوله، نو هغه ښځې راته ډېره زاري وکړه چې یاره به دا پرېږده. دا هم راځي روایتو کې چې هغه سړی په سفر باندې تللی او د ښځې امید و، نو ورته ویلې چې هلک پیدا شه نو به دیکبال یې کوه، او که جنۍ پیدا شوه نو به ژوندۍ به یې ښخه کوي. نو بیا سړی چې راغی، ښځې ویل ته ویل څنګه چل وشو؟ ویل به دغه جنۍ دغه شوه مونږ ایسته ښخه کړې ده. هغه روڼو کې یې لېږلې وه زنانه ماماګانو که. هغه جنۍ بیا چې پیغلتوب ته نږدې شوه، یو ورځ مور که راغلې ده او دی کور ته راغی، ډېره مزېدارې جنۍ ناسته ده او دوه کمسۍ کړي دي او ښې مزدارې او دا څوک ده؟ ښځه ورته په ژړا شوې دا ستا هغه بدقسمته لور ده. نو ده بس غږ ونه کو. بله ورځ ویل چې دا جنۍ برابر را برابر که چې ماماګانو کې بوځم. نو ښځې ورته ډېر قسمونه ورکړه چې ګورې نور څه ورانې ونه کړي. ویل نه نه، نو ما وویسته په دې بانه باندې، او مور یې ښه سازه کړې وه او لاړ ځنګل ته. هلته ماته یو کوی معلوم و چې هغې غاړې ته ورسېدو. وایي ما ته چې ته ودرېږه زه ورغلم دې کوی ته مې سر ښکاره کړه. وایي دا ډېر ذهینه جنۍ وه، پوه شوه چې ما ته چې بابا هسې نه چې ګورې کوی ته مې واچویل چې نه نه. بس بیا دا زما د خپو خپو ته راکېږي او جاړي، او بس ما د جاهلیت باندې را باندې غلبه وکړه او د لاسو نه مې ونیوله او بس هغه کوی ته مې واچوله.
او بیا د هغې پورې هلته ومه چې د هغې چغې ختمې شوې چې د هغې چغې ختمې شوې نو بس را روان شو د نبي علیه السلام د سترګو مبارکو نه اوښې بیږي او ویل چې ملګريه که د جاهلیت په ګناه باندې ما چاله سزا ورکولې تاله به مې درکړی نن زنانه راپاسي او د اسلام خلاف او د محمد مصطفی خلاف کوي حالانکه د دې لعنت نه او دغه لعنتي ژوند نه د قرآن په ذریعه باندې او د محمد مصطفی په ذریعه باندې دا خلک راوتی دی او زنانه له یو حیثیت ورکړی دی ګینه زنانه د څاروي نه هم لاندې هغوی ګڼله اذا العشار عشرت کې دي وښینې څونه دیکبال به کو او هغه زنانه نن راپاسي د اسلام خلاف کوي او د محمد مصطفی خلاف کوي دا صرف شیطان دوکه کړي دي او د اسلام هغه دعوت نه پیش کیږي په دنیا کې مؤثر دعوت چې د کوم نن ضرورت دی چې زمونږ حکومت یو په دنیا کې اسلامي حکومتي او هغه دا او د هغه خپل تمام ذرایع ابلاغ د اسلام د نشر او اشاعت لپاره استعمال کی ولی به اسلام خلکو دونه بدی او کمزور مذهب ښکاره کېدی او بیا الله فرمایي وإذا الصحف نشرت هغه وخت چې عملنامې تقسیم شي دا کم زما او تا چې سکو او سوایو دې نه باقاعده کتابونه ډکېږي زما او ستا د ژوند ریکارډ تیاریږي قیامت کې به دا راواري او تقسیمیږي به خلاص واله به خلاص چې ته په خلاص میلاو شو جنتي دی او چې په ګس دوزخي دی وإذا السماء کشطت هغه وخت چې اسمان راغونډ کړی شي اسمان ختم شي اصل کې کشطت د یو شي نه سرمنې ایستو ته وایي کله چې د اسمان نه سرمن وویستی شي دا ته چې کومه دغه اګوستلی شوی د کلکوالي دپاره دا به ترې لرې شي او وإذا الجحیم سعرت هغه وخت چې جهنم ګرم کړی شي دا جهنم زر کاله وی دی کې چې الله تعالی اور د الله په حکم اور بل شو نو دا تک تورو بیا زر کاله بیا بس تک سور شو او دقه وإذا الجحیم سعرت وإذا الجنة ازلفت کله چې جنت را نږدې شي متقیانو پرهیزګارو خلکو ته دا جنت به را نږدې شي علمت نفس ما احضرت پوه به شي هر تن په هغه چې څه حاضر کړي دي محشر ته نیکی او نیکې عقیدې دي او که بدې او بدې عملونه او بدې عقیدې دي د کامیابۍ سامان یې راوړی دی او کله ناکامۍ او تباهۍ سامان یې راوړی دی هر انسان به په دې پوه شي الله دې موږ او تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب پوهه کی دا علمت نفس ما احضرت دا د قیامت ورځه ته اشاره ده دا مخکنی حالات دا د قیامت نه ټول مخکې به راځي الله رب العزت دې موږ او تاسو له دا توفیق راکړي چې دغه ورځې مشکلې ورځې لپاره تیاری وکړو او ټول سوچ او فکر هغه طرف ته راواړو او د دنیا پرستۍ او د دې پیر پرستۍ او د دې قسم پرستشونه چې دا کوم عام خلک نن په سره د علم نه په دې مصیبت کې اخته دی چې الله موږ دې نه خلاص کړي الله زموږ او ستاسو نه راضي شي او خاتمه زموږ د ټولو په ایمان کې دعا وکړئ الله موږ د قرآن په اسرارو لطایف و ترجمو باریکو باندې پوهه کې دې سره سره الله موږ لپاره کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي قرآنی نظام د شریعت نظام په تمام جهان خاص کر پاکستان کې راولي دې له څوک کار کوي کامیابي کې څوک مخالفت کوي هدایت ورته وکړي که بد قسمت یې تباهي کړي الله زموږ ټولو په حالت باندې رحم وکړي الله زموږ ټولو نه راضي شي خدای پاکه څونه زموږ مردگان دي د مسلمانانو زنانه نارینه مشران کشران وی بخي څونه د مسلمانانو بیماران دي الله ټول ته شفا کامله عاجله ورکړي یا الله جامع تعلیم الاسلام مندنی آباد کړي لیکن څومره کمې د غیبت خزانو نه پوره کړي د خپلو نیکانو صالحانو بندګانو زړونه ادې آبادولو چلولو قرض خلاصولو ته راواړئ ادې د قرضونو د ذاتي قرضونو نه ربه موږ خلاص کړي ای زمونږ پروردګار زمونږ ټولو په حالت باندې رحم وکړي یا الله زمونږ ټولو په حالت رحم وکړي دا موږ د نیکۍ یو قدمي خیټې مضبوط او محکم کړي
او دا زمونږ د آخرت د نجات دپاره بهترین ذریعه وګرځي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه